السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دیولسمہ سپارہ سورۃ یونس آیت نمبر درویشتم آیت نمبر 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. دما ډېر عزتمند اوریدونکو، پرون سبق کې مونږ دا خبره ویلې وه الله پاک د مشرکینو باره کې خصوصا فرمایي چې کله دوی سفر کوي په دریاب کې او بیا هوا برابر وي، خا موافق وي، خ ټیک ټاک روان وي، نو بیا دوی خوشحال وي. خو کچېرې هوا ور باندې تیز راغله، د دریاب چاپی ور باندې راغله، نو خپل ځان ورته معلوم شي چې بس اوس کې ډوبېدو ولایو، نو دی وخت کې به الله ته چیغې کوي، الله ته آوازونه کوي. بیا الله فرمایي چې به زه اخلاص کوم، ځکه چې دوی دا خبره وکړي چې یا الله کته مخلاص کړلو، نو موږ بیا د تا شکرګزاري بندگان جوړ شو. نو الله فرمایي فلما انجاهم، نو هر کله چې خلاصي ورکی دوی ته الله تعالی، یعنی کله دوی الله تعالی خلاص کی د دې مصیبت نه، د دې تکلیف نه، د دې ډوبېدو نه، اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق، بیا دوی په ناحق سره په ځمکه کې دوی بیا بغاوت کوي، د الله باغیان جوړ شي، سرکشي شروع کی، د الله نه فرمانی شروع کی، کومه وعده چې الله سره کړی و دغه خلاف ورزي شروع کی، بیا هغه تکلیف دوی نه هیر شي چې کوم تکلیف دوی باندې په دریاب کې راغلی و، نو دوی به سرکشه ګرځي. او دا یاد ساتئ چې دا صرف یو مثال الله بیان کړی دا، چې دا یو تکلیف الله بیان کړی، دا ډېر تکلیفونه په دنیا کې راځي، په مو باندې مرځي، په نور انسانانو باندې مرځي. نو الله فرمایي چې په هر تکلیف کې چې ته ما ته आवाज وکې، زه تا بیا خلاص کم. او په دې کې بیا باز خلک دسي دي چې هغه بیا الله نه بیا باغیان شي، بیا د الله خبره نه مني، تکلیف کې ما ته आवाजونه کوي چې خوشحال شي، نو بیا د مانه فرمانی کوي، بیا سرکشي کوي. نو الله پاک اوس داسې خلکو ته فرمایي یا ایها الناس، اے خلکو، اے باغیانو، اے سرکش خلکو، انما بغیکم علی انفسکم، بشکه د تاسو د بغاوت چې ده، د تاسو د سرکشي چې ده، د دې نقصان په تاسو باندې ده. الله ته نقصان نشو رسولی، الله ته نقصان نشو رسولی، الله ته څوک نقصان ورسوي؟ الله تعالی خو د ټول کائنات مالک، خالق او رازق، اختیارمند ده، او څوک ورسره شریکم نشته ده، چاته ضرورتم نشته ده. الله تعالی خو صمد ذات ته بی نیاز ده، بی حاجت ده، چاته حاجتم نشته ده. نو الله ته څوک تکلیف ورسوي؟ خدا کوم انسان چې بغاوت کوي، کوم انسان چې د الله نه فرمانی کوي، کوم انسان چې سرکشي کوي، د په خپل ځان ته نقصان رسوي لګیا. او بیا الله ته فرمایي چې متاع الحیات الدنیا، د دنیا د دې ژوند ګټه چې ده، د دنیا د دې ژوند ګټه چې ده، دا واخله، حاصله کړه، ته دنیا باندې خوشحالي کړه، ځکه د ما بغاوت کوي، ځکه د ما خبره نه مانی، ځکه سرکشي کوي،
په دنیا خوشاله، په پیسو خوشاله، د دنیا په ډیروالي خوشاله، دنیا ته د اهمیت ورکړې ده. کوا چې څه کوي کوا، الله پاک مهلت ورکوي انسان ته. خو بیا ورته الله فرمایي ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. او بیا به تاسو مونږ ته واپس کېږو. الله فرمایي خلاصېدای نه شي، مرګ به در باندې رسي او همدې قیامت پورې چې الله مخې ته ولاړ وي. نو بیا الله فرمایي چې بیا به زه تاسو خبر کوم په هغه عمل چې کوم عمل تاسو کول. خبر مطلب تاسو ته به سزا درکم، تاسو ته به عذاب درکم د هغه عمل چې کوم عمل تاسو په دنیا کې کول. الله نو څوک رسیدلی نشي. یعنی کوم ځای کې به الله نه پټ شي، کوم ځای کې به الله نه خلاص شي، کوم ځای کې به الله نه وتښتېږي. نه الله نه تښتېدلی شي، نه الله نه پټېدلی شي، نه الله نه خبرې هېرېږي. الله تعالی ته هر څه یاد دي. الله تعالی ته هر څه، د هر سړي د هر انسان ریکارډ دا د الله تعالی په دربار کې موجود دی. نو په دې سبق کې موږ د پاره نصیحت، موږ د پاره فایده او موږ د پاره سبق دا ده چې کله مو باندې تکلیف راشي په دې وخت کې خو پکار دغه ده چې موږ الله ته رجوع، الله نه دعاګانې وغواړو. او په دې کې داسې خلک هم شته دي چې هغوی تکلیف باوجود بیا قبرونو ته، زیارتونو ته او باباګانو ته او پیرانو ته او بوتانو ته منډې وایي. نه، الله ته به رجوع کوي. او چې بیا الله پاک دومره لوی احسان وکړي چې الله تعالی موږ نه تکلیف لري کی، موږ نه بیماری لري کی، موږ نه مصیبت لري کی، نو بیا خو موږ ډېر نعمت حرام او د الله چې موږ بیا د الله مقابله کې د بل څه خبره منو، بیا موږ د الله نه فرمانی کوو. دا د الله نه فرمانی ده کنه. زه تاسو ته یو مثال بیان کوم. موږ تعالی څومره سره کړی دي په دنیا کې، څومره سہولیات موږ ته الله راکړي دي. موږ ته الله تعالی جسم راکړی ده، موږ ته الله تعالی کپڑے راکړي دي، موږ ته الله تعالی وخت راکړی ده، موږ ته الله تعالی خپل ضرورت مطابق مال او دولت راکړی ده، موږ ته الله تعالی ضرورت مطابق گاډي راکړی ده، موږ ته الله تعالی هر یو شی راکړی ده په دنیا کې. او چې کله بیا د مونځ وخت راشي، دا اسی یو زه مثال بیانوم، مونځ وخت راشي یا موږ خو بیا ولیو، یا موږ سستی کوو، یا موږ په گپ شپ کې لګیا یو، یا موږ د دنیا په بیا دومره نشو کوی چې د الله تعالی د عبادت دپاره موږ جماعت ته لاړ شو. دومره هم نشو کولی. موږ سره قرآن پاک شته، د په کورونو کې شته، په جوماتونو کې شته، په مدرسو کې شته. مونږ چې دا احساس کړی ده چې دا د الله کتاب د الله مونږ ته نازل کړی ده، د دې یل پکار دي، د دې زده کول پکار دي، دې باندې عمل پکار ده. دا مونږ د الله یو قسم ته الله تعالی نه بغاوت کوو لګیا یو، د الله نه فرمانی کوو لګیا یو. دا چې نور ډېر عبادتونه دي، نور ډېر د الله احکامات دي، معاملات دي، همدارنګې عبادات دي. په دې کې پکار دی چې مونږ دا سوچ کوو چې الله مونږ ته سره کړي دي او مونږ څه کوو. او بیا اخرت یادول پکار دی. اخرت سره د انسان زړه نرم شي، زړه صفا شي. مرګ یادول پکار دی چې واوري چې خو به مړ کېږو. دا مونږ په خپلو سترګو دا څومره خلک ګورو چې دا مړ کېږي روزانه، دا شي مرګ به مونږ باندې هم رسي واوري. ترجمې ته متوجه شو. فلما نو هر کله انجاهم چې مونږ خلاصې ورکو دوی ته، اذا هم یبغون نو بیا دوی بغاوت کوي، سرکشي کوي، فی الارض پزمکه کې، بغیر الحق پناه کې سرا. یا ایها الناس اے خلقو، انما بغیکم بشکا بغاوت د تاسو، سرکشي د تاسو، علی انفسکم داغه نقصان د پتا سو باندې، متاع الحیات الدنیا اغه ژوند دنیا اغه فیدی چي دي د واخلي. ثم الینا خو بیا به مونږ ته مرجعکم واپس کېږو به تاسو، فننبئکم نو زه به بیا خبر کم تاسو، بما په هغه عمل کنتم تعملون چې کوم عمل به تاسو کولو. الله تعالی د په دې سبق باندې موږ ته پوهه